اضافه کیږي لګیا ده او بیا ورسره چې کوم طریقې سره د امن و امان صورتحال رس ته رضا خرابېږي لګیا دی او هر یو کس په خپل ځای باندې ځان غیر محفوظه ګڼي د هغې خلاف نن مونږ راوتي یو مونږ دا ویل غواړو د خپل خیبر پښتونخوا خلکو ته ویل غواړو د پاکستان خلکو ته ویل غواړو چې که نور څوک تاسو له اواز اوچتوي که نه اوچتوي د قومي وطن پارټۍ کارکنان په تاسو سره ولاړ وي عزتمندو نن دا کم صورتحال چې جوړ دی په دې کې یو طرف ته د مرکزي حکومت ناهیلي ده بل خوا ته د صوبایي حکومت ناهیلي ده خو دې سره زمونږ چې کوم ریاست دی نن دا د هغې ریاست د پالیسو نتیجه ده چې د عمل سره څه کېږي لګیا دي عزتمندو که موږ وګورو دا بلو کې چې کوم واقعات وشو او په هغې کې زمونږ وروڼه شهیدان شو بیا چې کله خلک د امن دپاره پرامن احتجاج ته ووتل او په لکونو په تعداد کې ووتل او صرف دا یو غوښتنه یې کوله چې مونږ امن غواړو نو په هغوی باندې فایرینګ وشو او هغوی پکې شهیدان کړی شو هغوی پکې زخمیان کړی شو نن دې طرف ته تاسو وګورئ چې په بنو کې چې امن لپاره پښتانه راوځي او د کور کما اندازه کیږي چې د ریاست په پالیسۍ کې ملوث وي دا موږ چاته نه دي لیدلې نن په
25 जुलाई دا او که ستاسو یاد شي نو 25 جولای 2018 باندې انتخابات شوي په دې ملک کې او دا سلسله هلته نه روانه شوه دوی یو هایبریډ نظام راوستلو او د هغې هایبریډ نظام په نتیجه کې دا ملک نن چې کوم ځای باندې ولاړ دی معاشي بدحالۍ باندې ولاړ دی دا د هغې نتیجه ده بیا د هغې نه پس ته 8 فروری 2024 باندې دوباره الیکشن کې مداخلت وشو او د خپل مرضی خلک راوستلی شو هم حکومت د خپل مرضی راوستلی شو هم اپوزیشن د خپل مرضی راوستلی شو دا چې هغه ادارې چې د چا ذمهواري امن او امان راوستلي د چا ذمهواري دهشتګردي ختمولي چې هغوی سیاسي مداخلت کې انوالو شي نو بیا ورته دا نور کار همدغسې پاتې چې نن داسې حالات جوړ کړي دغه شانتي عزتمندو دا هم ګوره چې نن زمونږ کوم دفاعي ادارې چې دي هغه کم هغه کاروبار نشته چې په هغې کې ملوث نه دي سیمنټ دوی جوړوي چیني دوی جوړوي پټرول دوی خرڅوي دا معدنیات کې دوی انوالو دي د پراپرټۍ په بزنس کې دوی انوالو دي د بجلۍ په جوړولو کې دوی انوالو دي داسې د کنسټرکشن په بزنس کې دوی انوالو دي داسې یو کاروبار نشته چې په هغې کې دوی انوالو نه وي زه ته دا تپوس کوم چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې هغه خلک چې کوم چې ستاسو تنخواګانې ورکوي هغه عوام چې کوم ټکس ورکوي او په هغې باندې ستاسو تنخواګانې ورکړی کېږي هغه خو رس تر د غریبۍ کې لګیا دي هغوی باندې خو له ټکسونو بوج دیزي تر ورسېد چې څوک د خپل بچو له 2 وخته روټۍ نشي پیدا کولی او بل خوا ته چې موږ وګورو چې جرنیلان ریټایر شي نور پتیان روځي چې بریګیډیران ریټایر شي نور پتیان روځي دا د کوم ځای انصاف دی عزتمندو د بجلۍ لوډ شیډینګ ټیم ته وګورئ موږ د خپل ضرورت نه زیات بجلي پیدا کوو ارزانه بجلي پیدا کوو د هر یو ځای نه یو برابر بجلي ورکولو سزا چې ده هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان خلکو ته ورکړی کېږي چې موږ ارزانه د اوبو نه بجلي پیدا کوو په موږ باندې د تیلو ګرانه بجلي چې ده هغه خرڅولی کېږي بیا دې سره سره دا هم ډېره عجیبه خبره ده نن په انډیا کې 6 روپۍ یونټ بجلي ده نن په ایران کې 15 روپۍ یونټ بجلي ده نن په افغانستان کې 14 روپۍ یونټ بجلي ده په پاکستان کې څومره ده شپېتو نه اورېدلې د شپېتو روپو نه اورېدلې دې باندې تاسو سوچ وکړئ په دې کې 40 روپۍ هر یو یونټ کې موږ هغه بندو کارخانونه ورکوو چې کومې جوړې شوي خو دي خو یو یونټ بجلي نه پیدا کوي په دې کې د دې دفاعي ادارو چې دی د هغوی هم حصه شته او دې کې د بعضې غټو سیاسي پارټو چې دی د هغوی هم پکې حصه شته دغه شانتې عزتمندو که موږ وګورو نو یو طرف ته عین پاکستان خدا وایي چې دا یو فلاحي ریاست دی او په دې کې به ریاست چې دی هغه به د خپل عوامو د معاشي استحکام لپاره به کوششونه کوي د هغوی د فلاح لپاره به کوششونه کوي خو چې بجټ راشي نو غریبانانو باندې صرف 1500 اربه روپۍ خرڅ کېږي د حکومت چلولو لپاره 300 اربه روپۍ خرڅ کېږي د فوج بجټ دفاعي بجټ چې دی 2000 اربه روپۍ دی او بل خوا ته چې کوم قرضې به موږ ورکوو 9000 اربه دي بیا دغه شانتې هغه کارخانونه چې کوم بجلي خو نه پیدا کوي بجلي نه خرڅوي
اوسئ بندې پروتې دي خو هغوی چونکې معاهدې کړي دي او آی پي پي چې څه ته وایي هغه معاهدې کړي دي هغې کارخانو له به 2800 ارب روپۍ به موږ ورکوو دا د کوم ځای انصاف دی دا دې غریبانانو سره زیاتی دی زه دې ریاست ته دا ویل غواړم چې تاسو که دا خیالي چې په دې عوامو باندې نور بوج واچوئ نو دغې ته موږ نور تیار نه یو موږ دا کم څلېرویشت روپۍ یونټ بجلي چې کم نه جوړېږي او کارخانو له موږ ورکوو دا به بلکل موږ نه ورکوو موږ دې ته تیار نه یو دا معاهدې چې دي دا ختمې کړئ دا معاهدې چې دي د دې دوباره تحقیقات نه وشي دغه شانتې عزتمندو تاسو ولیدل چې په هر ځای کې پارام عزتمندو تاسو خپل خلک دغه ځای کې ساتئ عزتمندو چې کوم ځای کې عزتمندو دا راته ښکاري چې د صوبایي حکومت باندې دې جوړې دوی باندې ځکه دا خبرې بدې لګي چې موږ د دې حقیقت بیانو لګیو عزتمندو دا IMF معاهدې دې لپاره خو کېږي چې هغې کې د یو څو غټو خلکو چې دی د هغوی مفادات دی د هغې تحفظ دې وکړی شي خو چې چېرته د غریبانانو خبر راځي نو د هغوی د مفاداتو لپاره په هغې کې څوک خبرې نه کوي عزتمندو دا ملک نور داسې نه چلي دا ملک داسې نور چلولو ته دا خلک هم تیار نه دي نن موږ ورته دا ویل غواړو چې څو پورې چې صحیح جمهوریت تاسو دې ملک کې بحال کړي نه وي موږ به باران نه کېږو څو پورې چې شفاف انتخابات دلته کې نه شوې موږ به باران نه کېږو څو پورې چې دلته کې غریبانانو ته عزت نه میلاو شوی غریبانانو ته روزګار نه میلاو شوی غریبانانو ته چې دې د معاش ذریعه نه میلاو شوی هغې پورې به موږ باران نه کېږو څو پورې د بجلو بلونو کې د ګیس بلونو کې چې دوی کوم ظلم کوي کوم دې قوم سره ظلم کوي نګیا دي څو پورې چې دا ظلم نه ختم شوی هغې پورې به موږ باران نه کېږو زه اخر کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم تاسو دا یو څو نارې واړه د هغې جواب راکړئ یہ جو دہشت گردی ہے مونږ په خپل خوره مونږ په خپل خوره مونږ په خپل خوره مونږ د ریاست چې کوم دوهره رویه ده د هغې خلاف یو او یو به که د هغې د وجې نه مونږ د اسمبلونه څوک روکاوئ 100 ځله دې روکاو کړي مونږ به دوام ورسره وکړو عزتمندو نن د قومي وطن پارټۍ دلته موږ مظاهره وکړه او د په ذریعې د بلو خلکو سره موږ د یکجهتۍ اظهار هم وکړو نن سهار زمونږ صوبایي وفد چې دی هغه هلته کې دملین هم ورغلی و زمونږ صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر فاروق صاحب په هغې کې شرکت کړی او هلته کې وینا هم کړې ده موږ د بلو خلکو سره او خاص کر چې هغه خلکو سره چې کوم په دې کې زخمیان دي کوم شهیدان شوي دي د هغوی خاندانونو سره اظهار یکجهتي هم کوو اظهار همدردي هم کوو او ریاست ته دا وایو چې دوه پاکستانه نه منو یو پاکستان به منو د پښتنو حق چې دی هغه ورته وبیناویدل پکار دي دا رویه چې د پنجاب وي یا د سند اربن څوک وي هغوی ته به یو نظر سره کتل کېږي
او چې د سند رورل د بلوچستان او چې د پښتونخوا سره تعلق ساتي هغې ته په بلې سترګې سره کتل کېږي دې سره دا سیاست نشي چلېدی زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو مشکور یم انشاءالله احتجاجونو دا سلسله به جاري وي دې پسې به نور تحصیلونو کې به هم کوو نورو ضلعو کې به هم کوو او هغې پورې به بارام نه کېږو څو پورې چې دا ظالم وفاقي حکومت او دا ظالم صوبایي حکومت چې دی چې په هر څه کې یو ځای دي د عوامو د مسایلو لپاره خو ټایم ورسره نشته یو بل سره سیاست کول لپاره هر وخت یې حاضر دي هغوی ته څو پورې چې مونږ کور ته لېږلې مونږ به بارام نه کېږو ډېره مهرباني ډېره